السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی کنټرول فلو سټیټمنټ چې کنټرول سټیټمنټ دا په پایتان کې څه شی دی او کنټرول سټیټمنټ دا په هر لینګویج استعمالیږي. اصل کې لینګویج د دې نه جوړیږي د کنټرول فلو سټیټمنټ نه چې ته دا پروګرام ایگزیکیوشن دا فلو دا چینج کې ګوره په پایتان کې کم ډیفالټ ایگزیکیوشن چې دی نو لاین بای لاین کېږي داسې په دې طریقه باندې کېږي. د ته ووایه line 1 2 3 4 5 6 7 د پایتان ایگزیکیوشن لاین بای لاین کیږي. اول دا لاین ایگزیکیوټ کیږي رن کیږي بیا بس دا بیا دا بیا دا داسې په نمبر او زما خوښه دا زویم چې دا لاین دی رن شي صحیح ده یو دی دا لاین رن شي یو دی دا رن شي یو دی دا رن شي او دا 4 او 5 زم چې دا دی سکیپ شي دا دی رن نشي دا زه په خپل خوښه باندې ډیسایډ کوم صحیح ده پروګرام ده او بیا دې بس دا یو رن شي او دا دې رن شي. نو دې دپاره به ته څه پروګرام جوړوې نو دې دپاره دی کنټرول فلو سټیټمنټ چې ته دا سټیټمنټ د ایگزیکیوشن دا رننګ څه کې دا کنټرول کې په خپله د دې له زه یو اگزامپل در کوم. اگزامپل دا چې دی زه وایم چې 5 is less than 1 صحیح ده دا یو اگزامپل دی. زه وایم چې د دې دوه دغه کېدی شي یا به ټرو یا به فالس وي. که زه وایم چې دا کله دغه شو ټرو نو دا د دې سیټ ته لاړ شي صحیح ده ټرو. زه وایم که دا فالس شو فالس نو دا د دې طرف ته لاړ شي ټیک ده. زه وایم چې کله فالس شو نو دا د دا کوډ ایگزیکیوټ کی چې 5 is greater than 1 صحیح ده. چې کله ټرو شو نو دا د ایگزیکیوټ شي. زم چې کله فالس شي نو دا د ایگزیکیوټ شي چې 1 is less than 5 داسې وغیره. کله فالس شو نو دې طرف ته راشي او چې کله ټرو شو نو دې سیټ ته دې لاړ شي. ته پکې نور کنډیشن هم مراچولی شي لکه دا یو کوډ دی زم چې 5 is less than 1 ګوره 5 نه دی دا د 1 نه لیس دی ما ورته داسې ووي دا خبره غلطه ده که صحیح ده نو دا غلطه ده نو پروګرام به دې سیټ ته راشي د دې طرف ته چې څه سټیټمنټ نو هغه به ایگزیکیوټ کړي. کله دا صحیح وه نو دا به دې سیټ ته لاړ شي. که زه ورته دا لاجک چینج کړم دا ورته داسې کوم چې 5 is greater than 1 دا به بیا دې سیټ ته ځي. دا و زمونږ کنټرول پر سټیټمنټ او دا مونږ پریکټیکل په سکرین باندې ټول کلیر کو. والسلام. په دې ویډیو کې مونږ د کنټرول سټیټمنټ نور ایکسپلور کوو. نو مونږ راځو سلایډ ته. زه دلته رالم په کنټرول سټیټمنټ کې کم ټایپس دي. کنټرول سټیټمنټ بیا بسې دی اف یو کنډیشن دی بیا دی اف ایلس اف صحیح شو یا اف الف ایلس او سنگل لاین اف ایلس دا یو پنځه دغه دي ټایپس دي د دې. بیا کنټرول سټیټمنټ کې کنټرول ډیسیژن کنټرول نو په دې کې بیا راځي یو د اف بیا د اف ایلس اف الف ایلس او سنگل لاین اف ایلس صحیح شو. بیا د میچ کیس او بیا د اټریټیو کنټرول دا بیا د دې نور ټایپس دي او دا لږ جدا دي. دا د یو بل سره ریلیټډ دي. دا موږ په دې ویډیو کې وګورو او دا نور به بیا په بلې ویډیو کې وګورو. ګوره کنټرول سټیټمنټ مقصد دا دی مثال دا لاین بای لاین کوډ دی صحیح ده. پایتان څه کوي دا ایگزیکیوشن کوي لاین بای لاین. زه وایم چې دا لاین نه دی دا دوه دا د سکیپ شي او ډایرکټ 7 او دا 6 دا لاین دې ته ایگزیکیوټ شي. نو د دې لپاره به زه کنټرول سټیټمنټ استعمالوم ځکه چې د دې نه بغیر نه کېږي ټیک ده. زه د بل سلایډ ته رالم. اوس دغه ګورئ نو ټول نه مخکې به مونږ څه کلیر کوو اف دې کې اولنی سیس پکې چې کوم راځي په کنټرول سټیټمنټ کې نو هغه د اف. ګوره اف یو کیورډ دی صحیح ده په پایتان کې د مخکې نه ډیفاینډ دی او په دې ځای کې ورسره تاسو کنډیشن ورکولی شئ. نو اف کنډیشن او بیا کولن. په نور لینګویج کې سیمی کولن استعمالیږي لکه سی پلس پلس کې نو دلته کولن استعمالیږي. ګوره د دې طریقه کار څه دی کله چې دا ټرو شي دا سټیټمنټ څه شي ټرو شي نو د دې کنډیشن دی باډی د دننه راشي او دا 3 لاین چې ما کوم کړي نو دا ایگزیکیوټ شي صحیح شو. دا باډي نه دا بیا ایگزیکیوټ شي د اف دا باډي. او کله چې دا فالس شي
نو بیا د دې باډۍ نه وځي د اف کنډیشن د دې باډۍ نه وځي او ډایرکټ د نور کوډ ته راشي دا ایگزیکیوټ نشي. ګوره په دې کې په پایتان کې د ټول مین څه شی دی هغه انډنټیشن دی. صحیح ده. انډنټیشن مطلب دا دی چې تاسو با کله چې په پایتان کې تاسو کوډ د یو بل نه بیلوي. صحیح ده. نو ګوره دا کنډیشن دی کله چې کولن ولګوئ نو دې ځای کې به تاسو یو سپیس ته تاسو ورکو یا 2 سپیسه یا 3 سپیسه نو هغه به تاسو د ټول لاینونو له یو شان ورکوئ. که دا سپیس غلط وي نو بیا به تاسو له ایرر درکوي. داسې که سی پلس پلس وي نو په هغې کې دغه استعمالیږي بریکټ استعمالیږي. په بریکټو باندې هر یو کوډ هغه چینج شوی وي د هغې غپلو. نو په پایتان کې داسې نه وي دا په انډنټیشن باندې استعمالیږي. صحیح ده. نو انډنټیشن مطلب دا چې دا کوډ نه دی دا جدا جدا کوي. صحیح ده. ها چې کله دا ګول ټرو شي نو دا باډۍ د کوډ رن کیږي. چې کله فال شي نو ډایرکټ د دې اف د دې بلاک نه د دې نه اوزي او بهر کوډ ته راشي. صحیح ده. په دې کې موږ یو اگزامپل کوو. رائټ ا پروګرام ټو چیک whether a given number is positive or non positive. چې دا چیک کی چې دا نمبر نه دا پازیټیو دی که نان پازیټیو دی. ګوره دلته یو ویریبل دی ایکس دی د ما اساین کو انټیجر انپوټ زه د یوزر نه یو انپوټ عالمه انټر نمبر او دا کنډیشن دا ما اپلای کو اف ایکس از ګریټر دین 0 نو پازیټیو کا او که یا ایکس برابر وي او یا دی کم وي نو بیا نان پازیټیو. ما نیگیټیو نه دی یاد کړی نان پازیټیو. صحیح ده. نو 0 هم نان پازیټیو دی. صحیح ده. او که 0 نه کم وي -1 2 نو دا هم نان پازیټیو دی. نو زه راځم وی ایس کوډ ته. زه دلته رالم. تاسو کنټرول او د ماوس ته د کرسر دا چې داسې ونیسئ نو په دې باندې تاسو د دې د سایز څه کوئ چینج کولی شئ. نو ما زه غټ سایز کو چې تاسو ته کوډ ښکاري. ګوره زه به د یوزر نه یو انپوټ والم x is equal to integer. ٹھیک شو انټیجر او بیا انپوټ کیورډ بیا انټر ا نمبر. ٹھیک شو دا ما انټر کو بیا زویم چې if x is greater than or equal to na greater than 0 نو پرنٹ کا the number is positive. صحیح ده. او زه بیا بل کنډیشن एकदम چې if x is less than صحیح ده less than or equal to 0 نو بیا څه کا the number is non positive. صحیح ده non positive. دا ماته فرند کا. نو دا یو کوډ ما ولیکو سیمپل تاسو دا کوډ ښکاري او په دې کې خو ایرر ورکړی دې کې څه مسله ده expected expression. نو دا ایکسپریشن نه دی سوري دا به تاسو دغه شان یو ځای لیکئ. ټیک ده. دا ها اف نو اف کیورډ ما دغه کو زه دا کوډ وسره کوم. دی خو ګوره کنټرول اس او ما برن باندې کلیک کو. ګوره انټر ا نمبر زه یو نمبر انټر کوم 12 x. یس په دې کې ما کیپټل ورکړی دی کیپټل یې سمال ورکولی small x الته نه دی ډیفاین. ټیک ده. نو small x او capital x کې ډېر فرق دی. صحیح ده. نو زه بیا دوباره کوډ رن کوم. دی خو ګوره انټر ا نمبر نو زه یو نمبر انټر کوم مثال 12 نو ما دوی چې نمبر از پازیټیو زه 0 انټر کوم انټر نو ساري واپس به زه رن کوم نو 0 مې انټر کوم نو نان پازیټیو -1 زه انټر کوم run -1 نو ما دوی چې نان پازیټیو. صحیح شو. ها دی خو اوس ګوره زه د بل سلایډ ته راشم. په اف کنډیشن پسې بیا ورپسې بل راځي اف ایلس. نو اف ایلس او یا اف یا دوه ته اف کنډیشن ولګوه دوه او یا اف ایلس ولګوه نو دا یو شان ایگزیکیوشن مطلب یو شان کوي. خو په اف ایلس په دې کې څه فرق دی او په دوه کنډیشن چې ته ولګې ډبل اف نو په دې کې څه فرق دی. ګور دا یو پیره چیکینګ کوي. صحیح ده. اف او کنډیشن مې ولګوم که دا کنډیشن څه شو ټرو شو نو د اف دا باډي چې کومه ده نو دا به ایگزیکیوټ شي. که فرض که دا کنډیشن فال شو
نو دا کرسر به راشي کنټرول او دی به دا ایلس د باډي نه دا به ایگزیکیوټ کی. ګوره په دې کې یو پیر کنډیشن استعمالیږي. موږ چې کومه دوه اف والا کوم کنډیشن اپلای کړو هغه کې دوه پیرې کنډیشن څه کېږي چیک کېږي او په دې کې یو پیر کېږي. نو په دې کې مطلب دا دی چې دې کې ټایم بچت کېږي او میموري پکې بچت کېږي. نو دې دفاره مونږه اف کنډیشن او ایلس دا هم دغه که فرض که دا ټرو شو نو دا به نه کېږي، دا به بیا نه رن کېږي. که دا کنډیشن دا فال شو نو بیا به د ایلس دا باډي دا به ایگزیکیوټ کېږي. نو یو د اف بلاک دی او یو د ایلس بلاک دی. ٹھیک ده. خاطی د پاره مونږ پروګرام جوړو. ګوره write a program to check whether a given number is positive or non positive. ګوره مونږ مخکې په څه کې کړو، په اپ کې کړو کنه. دا دی دا پروګرام مونږ په څه کې په اپ کې دغه کړو. دغه سیم کار به کوي، به دې کې بس فرق نه راځي. صحیح ده، سیم کار به کوي. زه به دا ټرمینل کلیر کم. ٹھیک ده. ګوره زه د دې په ځای باندې څه لګوم، دلته ایلس، دلته مې ایلس ولګو، شیپ شو ایلس. اوس دی خو ګوره دا به هم د هغې په شان کار کوي، خو کنډیشن به صرف یو پیر چیک کوي. زه دلته رن name x is not defined. بیا واپس می بیا رن کو. نو ما ته اوس وایي چې انټر ا نمبر. نو زه یو نمبر انټر کوم 10. نو ما ته وایي چې نمبر از پازیټیو. بیا یو بل نمبر انټر کوم 0. ٹھیک شو. تاسو داسې هم رن کولی شئ. کله زه اف پایتن په ټرمینل کې هم ډایرکټ تاسو داسې رن کولی شئ لکه اف ډاټ پی واي د فایل نیم پایتن او اف ډاټ پی واي داسې هم تاسو رن کولی شئ. نو انټر ا نمبر هلته ما 10 انټر کو، زه به وایم چې 0. نو ګورئ د نمبر از نان پازیټیو. نو بیا زه رن کوم اف ډاټ پی واي. نو انټر ا نمبر. نو زه به دغه کوم -1. ګورئ د نمبر از ناٹ پازیټیو. په دې طریقه باندې تاسو دا رن کولی شئ. بیا یو بل کنډیشن دی. صحیح ده. اف الف ایلس. دا خو اف ایلس مونږ وکړو، اف ایلس. ټیک شو. د مونږ دونه دغه راکړو چې مونږ ټایم پې هم کم ولګېدو او کار یې هم زر وکړو. بیا به دې پسې بل راځي اف الف ایلس. په یو اپ کنډیشن کې بل اپ ور واچوه، په هغې اپ کې بل ور واچوه، بل ور واچوه او داسې ډېر کنډیشن ته په یو ځای باندې اپلای کړي. د دې الف په کې څه مطلب دی؟ ایلس خو تاسو پیژندلی دی چې دا ټول کله فال شي د دې سره نه واله د دې الف کنډیشن پورې دا چې ټول فال شي نو بیا به ایلس کنډیشن بیا څه کېږي؟ دا به رن کېږي. ټیک ده. ایلس په خامخا رن کېږي. ایلس ګورې پاتې کېږي نه. که دا ټول فال شو نو ایلس په خامخا رن کېږي. نو ګوره الف is equal to else if. دا د else if نه جوړلی. صحیح ده. else if نه د دې د کمبینیشن د الف جوړلی. ټیک ده. اوس ګوره نو اف کنډیشن ما یو کنډیشن ور واچو. ګوره کله چې دا ټرو شي نو د دې د باډۍ ته به راشي. صحیح ده. دا کوډ به راشي. کله فال شي نو د بل الف کنډیشن ته به راودانګي. که دا هم فال شو ټرو شو نو دا به رن شي. که فال شو نو دی خوا به راشي. داسې که ټرو نو دی خوا، فالس نو دی خوا. که ټرو شو نو دی خوا او که فال شو نو اخر کې به ایلس کنډیشن څه شي؟ دا به رن شي. نو اوس ګوره موږ یو کوډ رن کوو. صحیح ده. دا یو کوډ دی. رایټ ا پروګرام ټو پرنټ grade obtained and test. صحیح ده. او test make marks obtained from user. صحیح ده. and display the grade. نو اوس ګوره موږ د یوزر نه به یو نمبر اخلو. صحیح ده. نه مارکس هغه به چیک کوو. صحیح ده. دا سمال دی، ګریټر دی وغیره دا به کوو. نو زه رالم وی ایس کوډ ته دا پروګرام رن کوو. نو زه دلته رالم چې مارکس دلته به زه تاسو ته به کمنټ کې ولیکم چې رایټ مارکس ګریډ. دا یو پروګرام څه کیوللی ایگزیکیوټ کولی. خاطی خوا رالم چې مارکس انټر. دا به یوزر نه مونږ اخلو ښه چې څونه مارکس هغه انټر کړلی. نو زه به دلته هغه کوم چې اف marks څه شي marks is greater than or equal to که دا 90 وو نو ته ما ته پرنټ کړه چې ګریډ A. صحیح ده.
سکه ګریډ A ما د فرند کا الف کدا مارکس د 80 مطلب څه دی د 80 نه یا دغه ګریټر یا برابر نو ما د بیا دغه فرند کا ټیک ده ګریډ B که زه بیا الف مې ورکو چې مارکس دغه ګریټر یا ایکول ټو د 70 نو ګریډ C داسي الف مارکس از ګریټر دین ایکول ټو 60 نو ما ډیره ته پرنټ کا او بیا په اخر کې ایلس نو بیا سکه اف مطلب دا د پیل شو دی څه شو پیل نو اوس دغه ګوره زه به نمبر انټر کوم او که زه داسې وکړم چې دا بس دا ټیک دی بس داسې کنډیشن صحیح دی د دې بځې تاسو داسې هم راچلی شئ په دې کې اینډ هم اپلای کولی شئ ټیک ده لکه مارکس is greater than 90 and marks is less than or equal to 100 نو داسې هم تاسو انټر کولی شئ ټیک ده دلته مې اینډ هم اپلای کو په دې کې اینډ ما اتومیټیکلی داسې ولیکو تاسو دغه شان هم کولی شئ مختلف قسمه لاجیک تاسو جوړولی شئ صحیح ده لاجیک بلډینګ دا د ځان نه جوړ کړئ ښه دغه ګورئ زه به دا رن کړم python app.py اوس دغه ګوره انټر ا مارکس ما ته رالی چې انټر ا مارکس دا نو زه به انټر کړم چې 12 نو ما ته وایي چې ګریډ F پیل یې زه یم چې 100 ما چې ما ته ښه دا به پیل رن کول خو غواړي که نه ټیک شو نو ما زه یم چې 90 نو دغه ګورئ ګریډ B زه یم چې 100 python app.py زه یم چې 100 دغه ګوره ګریډ A app.py زه یم چې 60 ما دا چې ګریډ D دغه شان تاسو د if else کنډیشن شو خو به دې بیا بل راځي write a program to check whether given number positive or non positive نو ګوره سنگل لاین if else بیا دا به کې هم راځي سنگل لاین صحیح ده نو اوس ګوره سنگل لاین مطلب دا دی چې دا ویلو ریټرن کوي ډایرکټ ریټرن کوي صحیح ده او دا ته په یو ویریبل کې څه کې سٹور کولی شي دی ډایرکټ ایگزیکیوشن کوي صحیح ده هغه مخکې چې ونه هغه به ځان نه ځان او دی په یو لاین کې ډایرکټ شارټکټ طریقه باندې ولیکي دا که تاسو C++ استعمال کړی نو په هغې کې دا نور اپریټر استعمالیږي صحیح ده هغه کوېسچن مارک هم اپریټر چې دی نو هغه د دې دپاره استعمالېدو د سنګل لاین دپاره په دې کې ساده دا استعمالیږي که زه اوس داسې وکړم پروګرام ټو چیک پازیټیو او نان پازیټیو اوس دغه ګورئ زه به دې پروګرام ته راشم تاسو ته به دلته زه به دغه کې ولیکم چې رایټ پروګرام single line if else statement ठीक था statement positive और negative सही है वो देखो गोरा non positive بس دا نمبر ما ته څه کولی ایگزیکیوټ کولی نو دغه ګورئ دلته ما یو انټیجر مې واخیستو x صحیح ده د زه نمبر ور اچوم زه به دا دغه کوم دا به کمنټ کوم دا ما کمنټ کو ټیک ده چې ما ته اخوا مشکلات نه راځي دا به زه ټول کمنټ کوم د دې زی فوري کمنټ کوم دا پایتان کمپایلر نه دغه کوي نو اوس ګوره x ته ما یو نمبر زه ور اچوم چې دا چیک کی چې پازیټیو دی او کا print number non positive دی صحیح ده not positive نو اوس دغه ګوره زه دې ته ایگزیکیوټ کوم python f.py دا f نه دی دا د فایل نوم دی نو زه ورته ورکوم چې 20 ما ته چې نمبر از پازیټیو زه یم چې 0 ساري داسې به کول غواړي زه یم چې 0 نو اوس ګورئ not positive زه یم چې بیا رن زه یم چې -1 ګوره نمبر از ناٹ پازیټیو نو دا زمونږ وو کنټرول سټیټمنټ سیریز دا زمونږ کلیر شو او په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ صحیح شو نو ان شاء الله تاسو به کلیر شي والسلام